څنګه جوړه کې دا سه چې د نسړی زینو داغنا مسړې سره جوړ کې تاړه مې ځان بستړې کانو سو داغنا سړې نه جوړيږي پر پرنے گانگیر ہر کی بنیادش بدست تربیت نا آلرا چو گردگام بر گمبدست آجے نا آلی آدنے کانو پا قدم چتا قدم تی او اغنا تربیت ورکل خدا سی لکا پا گمبد باندے چی غوز کے دے اکوڑا نوگا ٹنگی گی آچر دا ٹنگی گی کتوالا دیر تربیت تا دا خیر سوچ کے دے بدا بادی گئی دا خیر کے دے بدا نقصان گئی نو دو سارا بسر ہوگی ما پسے ملک کے الیکشن کے دا بنیر مرگری لالل ما تیوی جی منگا جماعت اسلامی والاو سارا خبرہ کڑی دا او منگا دای سارا اتحاد کڑی خطال رالو چی اجازت رال راکی ما جا تاسو کڑی نو بیا مانا ستا پوس کوئی خوبا دے اجازت دے نو اجازت میں ورکو نو دا آگی نتیجہ دارا ہوا تا چه پٹول ملک کے زمان مرگرو اکثر بیا اٹھونا اغیجا ورکل خو 15 کالا اغی حکومتو کو او پا 15 کالا کے اغی دی یو شیو غی دی دین چه غی کرے دی دینی خوی سو نکڑل او د دنیا یو کار دی وخی چې زمون مرګرو لې کړي دوره کړي دي چې سواد نه را پسې مرګري رالل او جړلې ما دیوی جی زماله بدلی وکړو جمعته راوستو زما په ځای باندې کېنو ما ورله خط ورګ ما نه دا خط والا اوسه ولا خط وړ بیا مغې دې سو نکړل د بل ځای نه مرګر راغی د بل نه راغی او دا 400 دینا دا مومندو مرگوه ال دی امامتی گئی ویجی زما پخای امامتی و سرکاری او زیلر کرو زما پخای جماعتی راوستو ما اخا پاہی ما اغی سارا شارو کرو چه زما مرگو تاخر اولی تکلیف رسوی او بیاو یو تان پا دی دور زمانہ کی دی ما توخی چه زمان یو مرگری مسئلہ بیانو لا جماعتی ورسر اولاری و مرگرتیا ورسر کری یا جمعیتی اولاری مرگرتیا ورسر کری او پا ضربونو باور توخیم چه زمان مرگرو مسئلہ کولا او دی خلاف کرده سرائے دی چه ووٹی والا ورکر مرگرتیا ورسر کرده صرف یو تن لبا یو 15 روپای چاندا چتاور کی نو آغا بیا طول جماعتی ارغمال کئی نو بنیر کی دا حالو مارے دا بدل بدر نزوالم او دا دے مرگر زور بدر توخیم نو ما پسے دا بنیر کسان رالل آغای ما تاوی جی موگستاسو مرگریو زاڑ مرگریو او تاس واسم مرگری ووٹ ورکی نو کمنگ لے راکی نو منگا مرگرتیا ور سرکو ما تو دا بلی کئی الفیہ بیان بکوئی وی بلکل آمد کی راز که ما راو اختل او دا بنیر مرگری میں وطراغون کل او ای چه وطا کمی خبر اکڑی او کم شرطون پی خودم نغطول اولی در نو ما دغا مرگریو مولانا سلطان رانی عارف دیر پخوا پا بنیر کی تقریر کو مشرکین ور پس رافات سے دل د بنیر او خانو اسم جاندے دے اگر آپ پاسے دو تماچے را واغستا وکم یو خودی و تغیقو کی زور سر اولارے او مرگرتیا ور سر اکڑا مصباح الدین با تقریر کو شاہ تبیر سلطان وس خانان اولارو او مرگرتیا بے ور سر اکولا دوکاڑی تا تشیر قرآن یو شاگرد مولی فضل الرحمن نمیو راغتلیو او آغان دے درس کو پا دوکانا کے زمان مارگرے ہو عبداللہ جی سے اللہ دی جنتون ورگی دا امداد اللہ دی او دا حکیم سے تپلارو آغا با درس کو راپورٹ پیوشو او آغای جیل تا بوت او دا دوکانی او دا خوابشا خلق راوہ تلویسنے بنا کئی درسو عبداللہ جی سے اغراوے خانانو سخان او باو کی منیر خان او دا خانان او آئی دیوئی چرا دغا سے مجبور دغا دیو زمان ملائی بوتا غیوی خان روزی ویوی
او خپل کسان ټول راوېستل او پتاڼه ورل مولایم ته آزاد ک او دې په درس کې څوک دی ورته غوږی مرګتیا ور سره وکړه دا یو نه ډیر مثالونه او په بونیر کې شیخ القرآن تقریر کو جماعته او تپاسه دا هغه په تقریر کې جنگ جوړ کو شیخ القرآن ورته سار بستا په جماعت کې درس کو او سار وختي شیخ القرآن لاړو هغه په جماعت کې درس وکړ اوی ته لاس دې آزاد دی ما په بونیر کې تقریر کو ځالکما او ما پسې جماعته را پاسه او پای کی تماچے راوته جنگ جوړ شو وال ټاپور پکې وشو ما ورته ما زما کوم تقریر او تقریر می پورا کبیا سره دا غینا نو چې اوس دا خلک زمون سره ولاړو مرګریو د ګونیر خانو او کله چې شیخ القرآن ته نو ټول خانانو ته خطونه ولیکل چې دا څه زمون مل مرাজি تاسو ما سره مرګرتیا کوي خطونه اوسم بعضی مرګرو سرشته او زبور سره ولاړې ما هغه تقریرو خطونه ولېګل او شیخ القرآن چلان نوې ور سره ولاړو اوس د چې بنیر ته هغه نور خلک را دن شو او دا غي کورونه هغه لوټ شو دا غي د زنانو کپڑے په ونو کې ځوان دي شو بي عزتای وشوي ای وخت خپه کېدل نو هغه وی چې موږ دای سره ودرېدلو او موږ سره داسې شو موږ ورته زر ځلوي چې دا زمونږ خلک نو دا نورو هغوی کله دا مننو په زړه کې هغه شی وو او هغه ملګري زمونږ چې هغوی سره هغوی کلک به ولاړو او ټوپکې او تماچې به ورسره ګرځولې نو د هغوی په زړه کې زمونږ د ملګرو نه بغض راغی خفګان راغی چیرې موږ د دې خلکو ملګرتیا کړې او زمونږ دومره بې عزتي وشوه دوی ورسره حالانکې موږ ورسره نه وو نوم یې زمونږ استعمال کړو چا چې دا کارونه کول نو هغه زړه کې هغه بغض راغی دا یو خانو په ملیشیا کې او ځای کې مونږه یو ځای شو ما ته وی زما د فلانی سره ګورم نو ما ورته ما ته د بنیر خان او زه د سمې خانم ته هغه سره وګورې او زه به تاسو سره وګورم چمړه وایو باسم تک څنګه تللی او د ګړې شیر محمد ناس ولغه په ځای کې ما خبي عزت هغه موږ مرګرتیا تاسو کړو موږ سره ولر نو ما تاسو سره چې چاوګه دا زمون خلک نو دا مو د نورو خلکو دا هو د بل چاو مای مفتی چې ما کوم مشر راغلو بنیر ته راغله د برنسي ته مدرسې نه راغلو او زما د مدرسې نو درغله اما ته یو وی مفتی آفتاب فلانه چې نومي فلانه او دالې دا نومونه خېدو ما دا خو زمانو په دې زمونږ ډېر باسو شو اخیری کې هغه مانه معافي وغوښته دا شی وو ما سوچ کو چې زما د بنیر مارګری د آرمی نه به خبره ختم شي د پولیس نه به ختم شي خو دې خانانو سره جلا دښمنای جوړ شي دې سره بس کو او د دې واسه علاجي مسوچونه باندې کول اغله یو لار جوړ شو نو ما یې ځا ور خدای یې سم ورګې دې پر دې دای ګور کی یو خو بیا دښمنای ختم شي بیا به یو بل تنیز دي شي به مضبوط شي دویم به دا فائدہ وشي چې زموږ د مارګرو به حیثیت او یو مقام هم جوړ شي دریم به دا وشي چې د جماعت اسلامي مارګرتیا کړو په بنیر کې او جمعیت داغی د وجنا زمون د مرګرو په بنیر کې دشمن شوی مقابل شوی مخالف شوی او جماعتیانو کې دوره غیرت نو چای کله جمعیت سره وای کېدل چې د اشاعت نه تاسو کړی وي شور غیرا دای سره کو دشمنی تاسو راغلی واز کمخ تاسو زمون مرګرتیا کړی و نو اوس من تاسو نه تاسو کو چې من دای سره یو شو کنه نو MMA جوړ کا او دواړه یو ځای شو زما مرګري په میدان پرې خدل نو ما وی زما مرګري بدل غستې شو علي بدر رضا بدل زم پښتوني ما او مال د بدل چل راځي زبر نه بدل والم نو ما اغیلا یو لار جوړه کا نو اغه څوک چورته چل خطا شو نو جمعیت او جماعت اسلامی د خپل طرفونو نه د هغه په هغه کمنټس ورکړي
یاره زه اشاعتی وم خو زه د اشاعت نه لاړم زه دې نه پېژنم ستا آی ډي زه نه پېژنم ستا دې آی ډي راوباسه نو ټول د جماعت اسلامي او د جمعیت پوسټونه یې ورکړي دي ته ما ته ځان اشاعتي کې زه دې پېژنم چې پلار دې هم سخاتي و نیکه دې هم سخاتي و او ته هم سخاتي او ته ما کمزورې کې الحمدلله ما زه داسې پر اعظم یم زه چې د حکومت سره مې قرارم کړی نو هله مې پرېښودي چې برابر کړي مې ته څوک یې چې ته به ماله مخې له راځې انشاءالله او زه به په بونیر کې تا ته سترګې وښیم چې زما کوم غیرتي ملګري نو هغوی به انشاءالله ولاړي او چې کوم بې غیرته وي او څه اصل نسل د هغوی نه به څه تمه وکړي هغوی له نه د غیرت چل ورځي او نه د پښتو تش د مرورېدو چل ورځي لکه د ښځو چې مرور به شي والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا شمشیر نے گواہ نے بچو گنت کسے ناکس با تربیت نشو دے حکیم کس او زبا انشاءاللہ بنیر تا درزم بیا او زبا ادریگم زبا جلسہ کوم او زبا گورم بیا چسوک بزما خلافو کی او مقابلہ بہو کی او دور بنیریان بولاری انشاءاللہ والذی خبصال ایخرج الا نکدا رب پیزای وای کنا وړو ته چې بسړي سبق وي ولی په دوزر انا ولی په دوزر انا ولی په دوبه خونه دای ته به الکه چې زه او کارو کوم تاسو کې چې توای دا غلط دی زه چې کوم زه د مرګ زما خو خان ته ضرورت نشته الحمدلله زه په خپل خانه ما استاد ګونې ټول خانان چې راجمه کې ان شاء الله زما عمر نشي ګټلې چې زه سوره کاروبار او تجارت او ګټه کوم زه د خان زه وزیر اعلی د ناس ته 30 کروڑ روپو اعلان کوم ما په 30 کروڑ خو زه امتیاز هم نه کوم 30 کروڑ رسیدې داسې کمزوري ملایمه او ما بوتلو په خپل ډیره چې مې کمزان له جوړه پای کې وکینو چې ویني چې داوم خان دی زه ستاسو په شان نیمه چې 500 روپو چاندې لپاره به خپل چینګه سړی ته کومه والذي خبث لا يخرج الا نكدا اواز مګه چاوي خورانا کا اغنو باسی مگر زوز كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون ادای بازار وی یرا دین دغه فلانه سے بوجله او فلانه سے د فلانه سے غي وجلیو فلانه سے او فلانه سے تا ته د پلار قاتل نه معلوم او ګنره نو دا په بدل والا زبې درته وخیر چې دورانی وزیر اعلی او هغه مرکز ته خطو لیکه چې بسواته بګنیر کې اپریشن وکړي خطو سم په ریکارډ موجود دی نو ته لګو ګورا کنه چې چا ویلي چې دا کوي اپریشن وکړي او چا لګلی وو او بیا فولومان په اسمبلی کې ودرې د 25 منټو لار ورته پاتې دی په اسلام آباد راځي وی اوله شابه زرا اپریشن وکړي تاسو تاریخ معلوم دی تاسو خبرې تاریخ نه والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون دارنگ واضح قوم دلائل دا پاردا قوم چاہی شکر باسی